نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، په دنیا په تاریخ کې یو داسې ظالم بادشاه هم تیر شوی دی چې هغه د خپل متکبرانه زندګۍ لپاره او د خپلو خواهشاتو لپاره ډیر زیات بې ګناه او ډیر زیات مظلوم خلک هغه وژلي دي او هغه شهیدان کړي دي. داسې یو بادشاه هم تیر شوی دی چې هغه ډیر زیات ظلمونه هم په ماشومانو، هم په زنانو، هم په بوډاګانو کړي دي د خپل خواهشاتو لپاره او د خپل نوم او د خپل متکبرانه زندګۍ لپاره، چې د هغه ذکر الله رب العالمین په قرآن کریم کې هم کړی دی. دا بادشاه څوک و؟ دا بادشاه هغه بادشاه و چې په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی او د به ځان ته وی بني اسرائیلو ته چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم. جی ها، دا هغه بادشاه دی چې د به ځان ته فرعون وي، د به ځان ته خدایي دعوه کړې وه، د به ځان ته لوی خدای وي د خلکو چې زه ستاسو لوی خدای یم. خو لیکن دلته کې خبره د فرعون نه ده، دلته کې خبره به زه تاسو ته د فرعون د ښځې د بیبي آسیې کوم چې څنګه هغې خپل ایمان پټ کړو او بیا د هغې ایمان ښکاره شو او بیا د هغې ایمان د هغې زړه ته کوشوي او هغې د خپل ایمان لپاره ځان قربان کړو په دین او په اسلام باندې. بیبي آسیه دا د فرعون ښځه وه، خو لیکن د فرعون دا ډېره زیاته خوښه وه او دا ډېره زیاته خوبصورته، حسین او جمیل ښځه وه. فرعون چې کله دې سره واده کوو، دې د وخت د سره د دې فرعون نو خوښ دی به وی چې زه فرعون سره واده نه کوم، خو فرعون دا ویروله، ډراو دمکاو یې کړه او ورته یې وویل که چېرې تا ما سره واده ونه کړو نو زه به ستا مور او پلار او ستا ټول خاندان ختموم، وجنم. د دې د هغې یرې د وجې فرعون سره واده وکړو. خو لیکن مورخین لیکي چې کله فرعون دې سره نکاح وکړه او دې سره واده وکړو نو فرعون دا چې کوم دی نو دې نامرد و، د ده مخصوص آله چې کوم دی نو هغه ناکاره وه، هغې کار نه کو. او بل روایت کې دا هم راځي چې دی د یو داسې بیمارۍ ښکار و، د یو داسې بیمارۍ شکار و چې طبیبانو دله دا مشوره ورکړې وه خو چېرې تا جما وکړه نو ته به مرې، ته به جما نه کوې. نو ده په ټول عمر کې جما نه ده کړې، حتی تر دې چې دی په ټول عمر کې بیبي آسیې ته نږدې نه دی ورغلی او هغې له لاس قدرې نه دی وړی. د دې د وجې نه بیبي آسیه چې کوم دی نو د وخت د سره الله رب العالمین د فرعون نه محفوظه ساتلې ده. بیبي آسیې چې کوم دی نو دې ایمان څنګه راوړو، بیا د دې ایمان ښکاره څنګه شو، بیا دا ووژلې څنګه. بیبي آسیې چې کوم ده نو دې ته به ام المساکین وي، د وخت د سره دا ام المساکین و، د مسکینانو مور به دې ته وي. دې به ډېر زیاته غریبانانو سره مدد کوو، دا په غریبانانو ډېره زیاته خفه کېده. دا بالکل د فرعون نه خټ کار وه، د فرعون په چال او د فرعون په طریقو باندې بیخي دا نه تله، د هغه د فسق و فجور په لاره باندې مکمل دا نه تله او د هغه د ګمراهۍ په لار باندې هم نه تله. کله چې فرعون دا حکم وکړو چې په مصر کې به 1 کال ماشومان وژل کېږي او 1 کال ماشومان دا پرېښودل کېږي، نو د الله رب العالمین شان ته ګوره چې په کم کال باندې فرعون د ماشومانو د وژلو حکم کړو، په هغه کال باندې الله رب العالمین موسی علیه السلام پیدا کړ. کله چې موسی علیه السلام پیدا شو نو د موسی علیه السلام مور چې کوم ده نو موسی علیه السلام په صندوق کې بند کړو او په دریای نیل کې یې پرېښودو. د هغه دریای نیل نه یو دریاب راغلو د فرعون کور ته، هغه دریاب چې کوم دی نو هغه صندوق چې کوم دی د فرعون کور ته وردننه کړو او د فرعون کور ته صندوق لاړو. د دریاب په غاړه باندې د فرعون په کور کې دننه جینکۍ ناستې وې، کپړې یې اینځلې او د فرعون ښځه بیبي آسیه بره په بالخانه کې ناسته وه او دې صندوق ته چې څنګه وکتل نو د جینکو له یې اواز ورکړو دا صندوق ما له بره راوړی. چې صندوق یې دې له بره راوړو او دې صندوق څنګه کولو کړو ویې کتل نو په صندوق کې یو ښکلی حسین او جمیل ماشوم پروت و. دې هغه ماشوم راواغشتو، حتی تر دې پورې چې دې بچي هم وو نو دې هغه ماشوم راواغشتو او هغه ماشوم د دې زړه ته ډېر زیات پرېوته. فرعون چې کله دا ماشوم ولیدو نو فرعون دې ښځې ته دا وویل هسې نه چې دا هغه ماشوم وي د کوم متعلق چې کاهنانو ما ته ویلي دي چې یاره تا به دقسې یو ماشوم به راځي او هغه به غټېږي او هغه بیا تا وژني، ستا بادشاهي به ختموي. نو دې ورته کېدای شي دا هغه ماشوم وي نه، حتی تر دې چې بس فرعون هم هغه ماشوم سره لوبې ټکالې شروع کړې او د فرعون هم هغه ماشوم سره په زړه کې همدردي پیدا شوه. کله چې موسی علیه السلام غټ شو او موسی علیه السلام د فرعون هغه یو محافظ ووژلو او دی بیا لاړو، الله رب العالمین دله پیغمبري ورکړه او الله رب العالمین بیا دته وویل چې لاړ شو فرعون له اوس دعوت ورکړه. کله چې فرعون ته دی کله راغی او ده له د دین او د اسلام دعوت ورکړو، دا هغه دعوت قبول نه کړو
نو د فرعون ښځه بي بي آسیه چې کوم ده نو دغه وخت کې ناسته وه او په ده باندې ایمان راوړ. پټ په پټه یې په ده باندې ایمان راوړ او دې ته پته ولګېده چې دا دین دا اسلام دا رښتونی دی او په ده باندې چې کله ایمان راوړ نو بیا به د فرعون نه دې خپل ایمان پټ ساتلو د الله رب العالمین عبادت به یې کاوه. یوه ورځ د فرعون ته پته ولګېده چې زما ښځه بي بي آسیې دې ایمان راوړلو دا مسلمانه شوې او زما نه بغیر دا بل چا عبادت کوي. نو دې په دربار کې دا راوغوښتله او ورته یې وویل بي بي آسیې ته چې ستا په ما باندې ایمان دی که د موسی په رب باندې. هغه وخت کې ایمان د دې زړه ته کوشي او دی به د الله نه دا سوالونه کول وي الله ما د فرعون د ظلم نه د فرعون د فسق او فجور نه خلاصه کړي زه د فرعون د کفریات نشم لیدلی. نو دې ایمان زړه ته کوشي و او هغه ایمان د دې په زړه کې ځای کلک نیولو نو دې بلا ججک او بغیر د یېرې نه فرعون ته ووی ما د موسی په رب باندې ایمان راوړی. فرعون دا ډېره پوه کړه ډېره خبره دې ته وکړه خو دا پوه نه شوه او دې ورته وویل چې زما زړه ته د ایمان کوشي او زما ایمان چې کوم دی د موسی په رب باندې. فرعون حکم وکړو چې دا بوځئ او دا یو صحرا کې پرېږدئ. دې له به نه خوراک ورکوئ نه څښاک ورکوئ دا بوځئ او په یو صحرا کې پرېږدئ. فرعون به کله کله دې ته تو دا به لیدله د ډېر حالت ډېر زیات خراب شو په هغه صحرا کې. فرعون به بیا دې ته دا خبرې کولې دا نصیحت به یې ورته کولې چې محل ته راځه خپل عیش و عشرت ته راځه خو دغه دین پرېږده او زما د دین اختیار کړه. دې به ورته چې نه زما یو خدای دی زما یو رب دی چې هغه هم زما دی هم د ستا دی د ټولو مخلوقاتو دی. فرعون بیا حکم وکړو چې کله ده ته پته ولګېده چې دا اوس نه سمېږي او دا خپلې لارې ته نه راوړي او ایمان ته دې زړه ته کوشوی دی نو فرعون یو کس راوغوښتو یو خپل ملازم یې راوغوښتو هغه ته دا حکم وکړو چې لاړ شه او د هر ځای نه چې وي یو غټه تیږه راوړه او سبا به بي بي آسیې باندې هغه تیږه راغورځوي. هغه لاړ او تیږه یې راوړه بي بي آسیې راوستله او هغه یې په ځمکه باندې سملوله او د خپلې لاسونه یې هغې له وتړل. بي بي آسیې به بره کتل اسمان ته او الله رب العالمین ته دا سوال کوي الله ما له په جنت کې کور وکړي. کله چې دا وژل کېده او په دې باندې هغه تیږه راغورځېده د تیږه په دې باندې راغورځول نو الله رب العالمین د اسمان د جنت او د جنت په منځ کې چې څونه پردې وي هغه ټولې پردې اخوا کړې او د هغه مخلې دې ته وښو. دغه وخت کې فرعون ظالم هغه تیږه د بره نه راخطا کړه او دا یې شهیده کړه. زموږ عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په زنانو کې د سړو درجې ته کاملې درجې ته یوه ښځه هم نه ده رسېدلې سوا د دوو زنانو نه چې یو بي بي آسیه ده او یو مریم بنت عمران ده د عیسی علیه السلام مور. دا بي بي آسیه هغه ښځه ده چې په جنت کې به د دې نکاح د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېږي. زموږ عزتمندو خبره مې دې پرې وکړله چې کله ایمان د انسان زړه ته کوشي د دنیا یو طاقت د ایمان ستا د زړه نه نشي ښکلی حتی تر دې پورې خو هغه بادشاه ولیني بیا د هغه هم د ستا د زړه نه د ایمان نشي ښکي او که وباسي یې نو بیا به انجام دغه وي چې کوم بیا د فرعون شوی دی په آخره کې په کوم مرګ باندې الله وجلی او په کوم ضلالت باندې الله وجلی دی. نو الله رب العالمین زموږ او ستاسو د بي بي آسیې په شانتي ایمان نصیب کړي او الله رب العالمین دې موږ او تاسو په خپل ایمان باندې ثابت قدم وساتي. والسلام.